السلام علیکم مینوالو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د پښتو مشهور فلم سټار حسین سواتی چې په فلمونو او ډرامو کې ډېر کارونه کړي دي او ډېر ښه کارونه به یې کول چې هر یو سړي به ورسره مینه ساتله او د هر یو سړي به خوښېدلو. چې عزتمنو هغه اوس په خپله باندې په دغه کارونو باندې ډېر سخت بېمانه دی. وایي چې ما ډېر غلط کارونه کړي دي، ما معاشرې ته ډېر غلط عکسونه مخې ته ایښي دي او خاص اوسني نسل ته راځه مینوالې نور څه ویل د ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. انسان د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د خیبر پښتونخوا مشهور فلم سټار حسین سواتی دغه شانتې ته په فلمونو او ډرامو کې ډېر ښه کار کړی دی او ډېره ښایسته اداکاري به یې پکې کوله چې لوی غټو بوډاګانو او بوډو ښځو به ورسره ډېره غټه مینه ساتله. هغه نن په خپله باندې واضحه کړه او ویلې چې ما ډېر غلط کارونه کړي دي، ما ښه نه دي کړي ځکه چې ما دې معاشرې ته ډېر غلط عکسونه مخې ته ایښي دي او ډېر غلط کارونه مې کړي دي. آیا اوس غواړم چې نور داسې کارونه پرېږدم او په تبلیغ کې لاړ شم او ښه لارې ته مې اوس سوچ دی. رزق ورکوونکی یو الله دی، رزق په لارکۍ تمه مې ترې نشته، خو داسې رزق ترې نور نه غواړم چې د څنګه تر اوسه پورې راکوله ځکه چې دا ټوله حرامه وه. په فلمونه ما عمدته کې د پاره پرېښودل، ما ته اوس هم ډېره سخت اپونه کېږي. جهانګیر خان هم کوي، شهید خان هم کوي او رشید خان دلي مراته کوي. عزتمنو دا ټول ورپسې ځي خو دا حسین سواتی ترې نه انکار کړی، ویل چې زه نور داسې کارونه نه کوم. الله تعالی دې وکړي چې دا دې څلورو میاشتو په تبلیغ کې وځي. نو د عزتمنو تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.